شاه منصور شیخ صاحب رحمت الله علیه سره مې یو ځل ذکر کو نه ډیر عجیب خبره وکړه مرګریا دغه کار وکاو دین والا کار دا بکو زکوې خلق که زمونږ د وجه خپل خرطوب نه پریدي نو موږ د خلکو د وجه خپل خریطوب نه پریدو خلق که زمونږ د وجه خپل خرطوب نه پریدي نو موږ د خلکو د وجه خپل خریطوب تاسو ډیر زر داسې دل برداشت شئ داسه خلق نه صحیح تاسو هم ټول یو لسدازي یې صحیح بس زر ټوپک ډکې داسه سړی ځامن دي یا دا کدا سړی ځامن دي but still you have a long way to go دا سفر ډیر اوږد دی وعبد ربک دا سفر تر مرګ پورې روان دی پیغمبرم تر خپل مرګ پورې بس کړه نو دا سفر صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر فرمای رضی الله تعالی عنہ د ځنکدن وخت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک شونډه خوځېده فتقربت الیه زه ورته نږدې شوم چې سوې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه وخت دغه دعوت ورکو چې الصلاة وما ملکت ایمانکم د خدای په حقوقو کې منځ اهم دی په انسانانو کې چې څوک ستاسو د لاس لاندې دغه حقوق مقدم دي چې څوک د لاس باندې هغه دنه څه تقاضا نه کوي کله هغه حق نه پوره کوي او پلک درکوي ځکه دا خو در باندې لاس باندې څوک چې د لاس د لاندې دی دغه حقوق پوره کول په انسانانو ټول نه مقدم شي دي صحیح یو ښه انسان په څه پیژني چې د ځان نه لاندې سړی سره د انسانيت مظاهره کوي د ځان نه باندې سړی یا سبحان الله خان ته دلته کېنه خان ته بلخ کېږي خدای دې خوار کا صحیح خان پریدا د فقیر ته بلخ کېده خان پریدا د غریب ته بلخ کېده چې ځان نه لاندې سره سړی د انسانيت مظاهره کوي دا سړی انسان دی او د خدای خوښ دی نو فرمایل چې والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر د جهاد مع النفس څلور درجه دیم شی جهاد مع الشیطان نفس په سیړو باندې مرتبه لري چا ځکه هغه نفس دا وزیر داخله دی دا شیطان دا وزیر خارجه دی صحیح هغه لا آرامي دی دا دغه نه زیات آرامي دی وزیر داخله لا آرامي دی او دا خارجه لا آرامي دی نو بیا وزیر خارجه دی جهاد مع الشیطان دوسره د جهاد دو طریقې دي دوسره جهاد دو طریقې دي یو په ایمان کې یو په عمل کې یو په ایمان کې یو په عمل کې دیبا همیشه ستا په عقیده باندې اٹیک کوي صحیح را بشي په دې خېشوم دي کینی او ذهن کې طبيعه چي چیرته تلک په دې خبره سوچ وکا ممکن د خدای سره کوم مساوی نه وړي کوي خدای به سره بلی صحیح ممکن ده کوم مساوی خدای ور سره نه ورته باندې بول سره بلوي سړی داسې کنفیوز غونډي شي حضور صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي صلی الله علیه وسلم چې شیطان هغه وسوسه چې تاسو نو تاسو وایي ته چا پیدا کړی دا ورغردو په وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو دې د ټول نوران دی اٹیک کوي پس باندې عقیده باندې نو د سره به جهاد کې د عقیده میدان کې امام رازی رحمت الله علیه لوی فلسفي عالم هم دی لوی مفسر هم دی فلسفي ول زین دا ځکه دا فلسفي مولا چی دا هم دی د ناس نن تمام به سړی طالبانو په دې زمانه کې فلسفي وای صحیح مې پوری پېم نه که پوری نه پوری په ماته د ماته ټلیفون کې وایي د ایت الحکمت کې او زین ختم نو زورتام وای عبارت وای نو د عبارت وای نو زورتام کاغذ قلم راواله او لیکه نو دې ولیکي نو زورتام بس سبب ادا کې سټوګه غوا خو پوری په سکنا او نه کېدو غوا خو پوری په سکنا بهر تقدیر دا فلسفي مولا چی وی نو د کله استکبار وی به لږ زور سره وای کنه اذان پکې داسې د ګرځیم داسې صحیح دا فلسفي مزاج دی دا فلسفي دا د لاجیک مزاج دی چې د ځان له ډېر معقول غو نخکاری نو د چې درسګات هم رواني داسې ونی ګرځي صحیح عزیزانو نو عرض به کو استاد خدمت کې چې اوس امام رازی رحمت الله علیه لوی فلسفي عالم ته کوم استکبار راغی یو ځل ناس ته په دې ځین کې داسې وسوسه رااله ځین کې چې د خدای ذات یې چیلنج کول شروع کړل نو وی استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وی خدای که دغه سیم او چا اهل الله سره مې رابطه پیدا نکړه بیړه مې غر کیږي ایمان نه ادا شیونه تختی دا شیطان په ډېر خبيث شی دی شیخ نجم الدین کبرا رحمت الله علیه تراغه صحیح
اوس په دې لار نفس او شیطان دواړه ورته وي دومره لوی عالم دومره لوی فلسفي دومره عظیم کیمیادان دومره عظیم کیمیادان چې مغربي منی دی ګریټ الراډي ای ورته دی ګریټ الراډي رازي اعظم څو ورته رازي اعظم نو دی ګریټ الراډي دا دومره لوی کیمیادان دا دومره لوی کیمست د فزیکس او کیمستري دومره لوی عالم او دومره لوی مفسر اوس دې ملنګ ته ناشتي خدای دې به خو بس دې ملنګ ته بناس نجمودین کبرا ادنه به اوس د خپل نفس اصلاح کوي اوس دې نفس د به یو قدم واغسن بیا بلک ساتو درې دا یا لکسم کړه نشم صحیح نو بیا روان شه بیا ورته نفس او شیطان زیر کې واچول یاره تاسو کې سړي الته دور لوی عالمي بل ډېر خو طالبان ناشتي اوس ته بزیغه سره بناستي لنګرو بیا خوري کله بدال وی په بو کې کله بتشي وبي صحیح لکه تاسو د مدرسې خوراک لکه پرنا بل ز په اعتماد کوم نه مولوی مان الله صاحب ډېر لوی چرګان مرګان اعلان کړو فلان صحیح او پینډه جوړ کړو ما وی د مدرسې والا طالبان له څه پکړی تا غلګ راوړه ناغه راوړل نو ما آی کی ډوډۍ ما تکړه انور مرګری را سره مې تاسو دا خو یې بدا اخرم نو بیا مولوی مان الله صاحب ته مې تعالی مې نمبر درکړي ته مې محترمانو کې خمو ته په طالبانو خو خوراک خو دا مې اسرا ټیسټ ته پکې کامیاب شوی مبارک بیر عرض مې کور تاسو خدمت کې چې شیخ امام رازی رحمت الله علیه د دې نفس دلیل کول د پاره د شیخ نجم الدین قبرا د مسجد په هغه مین دروازه باندې کې ناشته اوس کو ټایلټ پیپر دوه دی هغه زمانہ د لوټ هوا زمانہ نو غټه غټه لوټي پرتی وي امام رازی رحمت الله علیه هغه لوټي وړي کې د استعمال قابلیت جوړي مړه د ګیره د خاورو ډکه د سره د خاورو ډکته کپڑے د خاورو ډکی دي هغه نفس ورته دا تسکه دومره لوی عالم خلق بدر پوری خان دي دی ورته او زه پویم چې خلق بدر پوری خان دي خود ته ذلیل کوم ته ډیر لوی حرامي شي صحیح نو چې دی نفس ورته چغه واله چې چرته ځکه کبرا لږه او که صغرا لږه او که حد اوسط لږه صحیح نو ورځه خود دې ځای نه ملک پاسره امام رازی پاسول چرته دي چې سو پوره په جړه شوی نه ترغه دې نه پاسول اتفاقا داسې شیخ کبرا په مجلس کې سم مسله پیښ شو صحیح شیخ کبرا مسله وړي کله به تور استفتاء او یو مرګري او عقیدتمن ته وي چې دا بواله رای ته بلار شي امام فخر الدین رازی ته ځکه دا مسله د دې حل کول د دې عقده انحلال دا سوای د امام رازی نه بل چا کار دینا امام رازی رحمت الله علیه خدای دروازه کې ناس ته دا سړی روان دي پیزار په خبوکي لاس کې یو لفافه ده او پاغي امام فخر الدین رازی خپل نوم ولیدو صحیح نو دې مرګري ته تاسو کوي السلام علیکم ورته وعلیکم السلام وې ته چرته ځې ناغه ورته شیخ ته مسله پیښه ده زم رایته وې رای کې سکی ولته لوی عالم د چرته کتل خو مې نه خو نوم ولا اوریدل دي او شیخ وې چې دا مسله سوای دا غنه بل چا د حل کول نه ده نو هغه ته ورزم چې دا مسله حل کی وې څوک دی عالم وې امام رازی وې ورته نو امام رازی رحمت الله علیه ورته وې چې رایت دل ضروری دی او هغه مولانا تپوس ضروری دی او کنه بل مولانا مسله حل کول شي بیا هغه ورته د شیخ نه تپوس کوم واپس لاړو نو شیخ خپل مایند بیا مې اپلای نکړ اهل الله سره چې کله تعلق بیا مایند نه اپلای کې صحیح نو بیا واپس لاړو ویجی امام رازی دی حل کې قبل څوک دا بشان عالم ملاو شو هغه حل کول شي آسان نږدې وې دا خو ډیره ښه نو دی راغی وی شیخ اجازه وکړه وی تراله مال او قلم راوړه لفافه کلاو کړه جواب ولیک واپس یوړ شیخ کبرا چې ولست وی دا مولا سره کوم ځای پیدا کړ نغورته خو مولا سره نه خو څوک راغلی پنځه شپږ ورځې شو ته لوټي ټکای اغل تناسته او شیخ کبرا وی فبالله زماده په خدای قسم وی لا یکون الا الرازی دا سره د فخر الدین رازی نه بغیر بل څوک نشي کېدای مسله د بل چا حل کول ونه وی کوم ځای ما بوزه ولا راغه او چې راغه راتلو سره ځان سره غاړه ک په فخر الدین رازی هغه جیاو وېدا بجو واقع برته وایم واپس را خیر بهر تدبیر خپل لاس د اصلاح لپاره د اهل الله په لاس کې ورک خو کله چې زنکدن پر راغی نو شیطان ور سره راغی او شیطان ور سره مباحثه شروع کړه وجود الباری او توحید الباری باندې امام رازی رحمت الله علیه صد باندې 300 دلایل ورته وي صحیح خو شیطان بداغه نه زیات مستند دلیل ورته رد پانا زیات مستند دلیل به وي شیخ کبرا به تور کشف الله تعالی په دې خبره باندې پوي کو هغه لګیا دی او دس کوي لوټه واغسته په دیواله وګرځوله وی فخر الدین بګو خدا را بلا دلیل شناخته فخر الدین وایا چې خدای ز بغیر دلیل منم خدای ز
بغیر دلیل منم. البته امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فانا سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي به ويده التي يبطش به. امام رازی رحمت الله علیه شیطان ته ما خدا را بلا دلیل شناختم. د خدای په وجود او په توحید دلایل نه و. د ایمان تقاضا ده به دلیل مې الله تعالی منلم دی او یک یو مې منلم دی او یک یو مې منل دی. نو عزیزانو شیطان لګیای نه صرف دا چې په ژوند بلکې په حالت د ځنکدن کې ما لګیای چې دا پاکی د باندې اٹیک وکي. نو د سره په دې جهاد کې مصروف چې عقیده دې بچ پاتې شي او که عقیده دې بچ کړه دې تر تصوف میدان کې مرتبه دې یقین وای. دې څه وای؟ مرتبه دې یقین واعبد ربک حتى یاتیک الیقین. دې ته مرتبه دې یقین وای. دویم اٹیک بدر باندې دې کوي په اعمالو کې، په خواهشاتو باندې ورړی چې اعمال درځنه پاتې شي، په شهواتو باندې ورړی چې اعمال درځنه پاتې شي. اوس التر د مقابله کول، خواهشات را کنټرول کول، دې ته وای مرتبه د صبر. دې څه وای؟ دغه جهاد کې چې کله کامیاب شي د شیطان په ضد، نو دې ته څه وای؟ مرتبه د صبر. نو شیطان سره د جهاد دوه طریقې دي، یو په عقیده کې یو په عمل کې. دریم هغه د جهاد مع الظلم والمنكرات والبدع. جهاد مع الظلم والمنكرات والبدع. جهاد مع الظلم والمنكرات والبدع د دې ځان له مرتبه دي او سو مرتبه دي. نمبر اول لا سره منکول، نمبر دویم ژبه سره منکول، نمبر دریم زړه سره بدمنل. حضور اسلام والسلام حدیث کې ذکر کړی دی چې مر رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم چې چاہتا سو کې وخت منکرن مر رأى منكم منکرن دیر دا منکر تغییر، منکر دی تغییر، منکر نه سو دا منکر دی تغییر کی پلاس باندې. یعنی که وسی وی دغه میدان چې کم ځای منکرات کیږي د میدان کې دا کم وسایل چې دا ختم کی چې خلک منکرات اونکړي شي. مر رأى منكم منکرا فليغيره بيده. علماء فرمایي چې دا مرتبه ده چا؟ د اصحاب اختیار. دا ذمہ داری دي چا ده؟ د ارباب اختیار. من زه چې کله دلته هم نو په هغه دور کې زمون په دې دغه تر کونډې موړ ورته نو خلکو بس پی جنگول سبه کول سپی به جنگول ناغه سپو جنگول باندې دا حکومتي ادارو سره رابطه وکړه. صحیح. او هغه دور کې لګ د امنه سه حیثیت به مو چا خبر هم منل پته نشته اوس څوک منی کوي لږ زور سره وایي نه بس امنه ده نو امنه هم دی ام پی هم دی غریبانان ټول ځان د جاړي چې خدای سوکو خدای سوکو او غریبانان په hebat دي چې خدای د کور څنګه وځو دغه دي وایي نه لږ زور سره نو موږ مرګري ته نه د خدای ترجمانی کې نه د عوامو جذباتو ترجمانی کې نه د کور به څنګه راوځي ها او کنه چې تر خدای ترجمانی شروع کا نمبر اول، د پیغمبر ترجمانی شروع کا نمبر دویم، د عوامو جذباتو ترجمانی شروع کا مسلمان د اسلام ترجمانی شروع کا. ان شاء الله دا عوام دا ډېر ښه خلک دي، دا به تاسو سر کې نه دا عوام دا ډېر ښه خلک دي، دا به تاسو وګو کې نه دا عوام دا ډېر ښه خلک دي به تاسو لاس کې ورسي. نو حضور پاک کو فرمایل چې مر رأى منكم منکرا فليغيره بيده. نو هغه وخت کې زمونږ کمشنر صاحب بس هغه په سټاند واغست او شی باندې پابندي ولګوله. نو بیگانه بلش پراته سملګرو یې سقلک لګیا دي وغه وی چې بیا د سپور جنگ شروع شي. صحیح. نو ما سپی جنگي سپی جنگي سو سپی او تاسو کیفیت نه کتلې ما په بچپنې کې اوسل کتلې دي چې د سکول کې نیو وار مې کتلې دي چې د سپو غریبانو کم بد حالي د چانه د لاندې جبړه هغه تر شو کولی د سلاندې دا بدن ټول په دا وینو داسې سوري پته نشته چې انسانان لپاره کې څه فائدہ ده. چرګان جنگول، مړزان جنگول، چرګان جنگول، مړزان جنگ دنیا کوم ځای تورزه مونږ لا په چرګان او پسپو په مړزان وخت یو مړزان جنگول. صحیح. او چې هغه را باندې را منډه کینې بیا مونږ جماعت کو استاد دعا وکړي چې خدای هغه تباہ کړي. صحیح. نو مونږ چې مرګري به خو به دا دعا کوي چې خدای تا تباہ کړي ځکه تا په میدان کې اسپی غریبانان تباہ کړل، تا چرګان مړزان تباہ کړل، غریبانان دیو بل نبی نه او به یاله
نو قرآن کریم فرمائے حضور پاک فرمائے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. او امام رازی کیمیاء سعادت کی امام رازی نا امام غزالی کیمیاء سعادت کی یو باب لیکل دی او هغه باب خامخا وګورئ. هغه وسائل د دفع د منکر څه شي وسائل د دفع د منکر هغه وو وسائل لیکلي دي چې منکرات به دې طریقې سره دفع کې مونږ ورته انګریزي کې او ایزی پاسبل وي سو ورته ایزی پاسبل وي آسان ممکنه طریقہ آسان ممکنه طریقہ. اوس د تصورات چې دي د تشاش رحمت الله علیه نوامیس الہیه وای دا ټول انسانانو په ذهن کې د بے تعلیم خلکو په ذهن کې هم پرته خوغه په خپل انداز ذکر کوي. مونږه پښتو کې وو چې په ګوړه مړیږي زارو ته ضرورت نشته نو منکر به د فکه که په ګوړه باندې د فکه دې چې په زارو مده فکوا ځکه د زارو افتر افیکټس ډېر خراب وي. امام رازی رحمت الله علیه و درجات لیکلي بیا الته باب وګورئ وسایل د دفع د منکر. حضور پاک فرمائے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ پلاس باندې هغه منکر تغیر کا. نو عزیزانو هغه دومره خلک چې سپی جنگول زما په وس پورو چې اټولو په سیمټو فکر اغسته ور سره می جنگ شروع کړو زور سره وای نو ما کوشش وکړ تغییر د منکر وشي. څه شي وشي تغییر د منکر وشي. نو تغییر د منکر د غیم ځان له خپل فاونټین دی دا غیم ځان له خپل سرچشمه ده چې ایڈمنسټریټر څوک دی هغه ته وایي چې دا شی ستاسو لاس کې دی د قانون په تقاضا باندې دا شی بندول شي. تغییر د منکر کې دی شي نو تغییر د منکر شو الحمدلله. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع کدا قوت نه اتھارٹی نه ده اتھارٹی فبلسانه بیا پجب باندې نو پجب باندې انداز داسې خپل کا چې خلک کنوینس چې واقعي دا کار دا غلط دی. امام غزالی رحمت الله علیه لومبه شروع کړي لومبنه وسیله التعریف بالمنکر. څه شي التعریف بالمنکر چې منکر ممکن ده دا کم کس یا کم گروپ چې دا منکر ارتکاب کوي د نارواو ارتکاب کوي ممکن دا د غلط فهمي شکاري دغه په ذهن کې دانی چې دا کار ناروا دی په ذهن کې دانی چې دا کار ناروا دی. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي بنه شروع کا تعریف بالمنکر د جمعې خطبه وایا التعریف بالمنکر پرسنلایز کېګه ما څوک ټارګټ کوه ما هغه شی باندې بحث وکړه چې د قران کریم د دې آیت پیش نظر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث پیش نظر د حضرت ابوبکر د دې قول پرانا کې د حضرت عمر رضی الله تعالی د دې فرمان پرانا کې دا کوم عمل چې کیږي دا شرعاً ناروا دی او باید چې مسلمان ناروا نه وکړي. نو بلا ډېر خلک دا وی وخت چې دا خبر روشي مسلمان دی کله چې دا غزين ته وای استغفر الله مونږ خبر نه چې دا کار دار مونږ دا انټرټینمنت دی مونږ دا خو بس خوشتبی ده. نو ډېر خلک ابدي سره منشي التعریف بالمنکر نمبر اول. نمبر 2 امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي د تعریف بالمنکر نه وړاندې کوم کسان من نشي کوم کسان من نشي نو هغه ته الوعظ والنصح باللسان الوعظ والنصح باللسان یعنی خبره ورته وکړه خو په داسې انداز چې هغه په دې خبره کنوي شي د سړی زما خیر خوا دی د سړی چې خبره کوي زما د خیر لپاره د خپل څه فائدہ پکې نشته خو زما د خیر لپاره کوي بلا ډېر خلک به هغه سره منشي بلا ډېر خلک به هغه سره منشي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي که کوم کسان په دې ومنه نشو نو یو سټیج نور وړوان دي شه او ورته وایي التهدید بالضرب التهدید بالضرب صحیح چې مرګریا د دې شی نه منشي ځکه دا د معاشري لپاره ناسور دی دا د معاشري نوجوانان خرابوي دا تبعی ده او کرینو بیا ما سره ملګری شته صحیح هغه الله اکبر وای او تاسو په هیګي ما په اخبار شو لستل په دې اٹک کې دا بسونه چک کړي سوړلې ها نو یو څوک ساده غونډي ګيري والا غریب پکې ناستنو او ساړو نه ځان نه صدرم چا پیرا کړو صدرم چا پیرا کړو ادا پولیس والا هم ډیر لالیان دي دغلطه هغه هم چې ګيري والا وګوري وایي نه غلبم دی صحیح او ساده غریب سړی او ګيري والا اکثر سمپل خلکی ناغه ته وی تراکوس رینډم چیک وای وردا رینډم چیک صحیح چې بس یا باندې نظر تراکوس ناغه راکوس شنو بارته ډیر خلک الرټ کول دي ګورل ته چیکینګ کیږي ګورل ته چیکینګ کیږي زوم کله کله خپل مرګرو تعالی په امریکا کې زه وای سر
وای don't take us bad مونږه غلط مګنا صحیح وای this is only random check ما زو سال ته 3 غنټه کې نو له مغم random check with that something else there's something else نو ما ورته ما دا random check صحیح ستاس د random دا کې ملامه شپه معنی غوړاله صحیح نو ایسه چکای نه بس بریف کې سره سره لګیای او ورسره دغه خپل سټریټیجی ده خپل طریقې کار ده نو تاسو به خان تاسو سعودي ته روان دي او جی سعودي ته روان دي او ټول په خبره پوي دي حج ده زورته ما او حج ده سوره خلک در سره روان دي زه مقصد خو یو ملګری دی ادوري دغه تر روان دي صحیح خنوال ته بچا سره ملاوي نزور تم ځلته ملاوي دوه خو نور ته زما عبادت له مندګه لورزم ها نو پاسپورت با ګوري دا بریف کې سره بلګي پاکستان ته بومځي او پاکستان ته بومځي زمبا پاکستان کې بچرته اسلام آباد ته بځي او فلایټ به اسلام آباد کې گزيږي نو بیا نیکسټ والی په خور ته بځي نو ما په خور ته بزم وای په خور نه وړاندې خو بنسي ما که تاسو غواړئ بیا بل ارسم نو بار ته زه ورته دا رینډم چک نه دی ځکه چې په د 2001 د 9/11 نه بعد زه ورته ما یو سفر داسې نه شوی تاسو پرندم چک کې راپورته کړی نه چې دا ما چې دې غاړه زموږ رینډم چک دی چې هغه راځم ویجی علاقه ډیر سنسټیو ده نو مورته علاقه سنسټیو ده که زه سنسټیو نو دوی خاندل وی بوت دواړه سنسټیو دي نو مورته علاقه پرې ده بس وای چې ته سنسټیو وي نو بار تقدیر عرض میں کو تاسو خدمت کې چې امام غزالی رحمت الله علیه فرمای چې تعدید بالواضح والنصح نه هغه ګيري والته یو ما اخبار کې لستل هغه ته تراکوس شه نو څوک ساده ونه سړی اصل نفسیاتی به سب بیماری و نو صادر چې کتره کوزه ده بس نه نو صادر داسې کوي الله اکبر نه پولیس والا منډه کړي تخته خودکش ده دا حقیقت ده ما غلط اخبار کې لستلو نو التهدید بالضرب چې دا کار مکوا ځکه دا زمونږ د بچی خرابېږي دا کار مکوا دا د نوې نسل سره زیاتې دي دا د نوې نسل فحاش جوړول دي دا نوې نسل بدکردار جوړول دي دا نوې نسل د انسانيت نه خلاصول دي التهدید بالضرب امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې څلورم نمبر التهدید بالقتل ګور مړ بدی کو دې شنه منشه صحیح بیا دا غینه بعد هغه وای وقوع الضرب کدی وسوي یو دوه ډبه ورکول چې دا کارته بس نه بس کې کنه یو پلک ته وباسه خو ګوره یوازې مزه صحیح ځان سره ملګری بوزه ځان سره ملګری بوزه امام غزالی الته یو کنډیشن لیکي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې په دې کې اجازه د حاکم وخت لازم دی چې کله عملاً وحلو توړاندې کیږي نو بیا څه لازم دی اجازه د حاکم وخت چاو دا سړی د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر ذمہ دار دی د حکومت دا حق ورکړي سرټیفیکیټ ترا سره صحیح بهر تقدیر آج میں کو استاد خدمت کی چې اوس جهاد مع اهل الظلم والبدع والمنکرات درې مرتبه دي چې مر عاملکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه کده زبد وینا قوت دني نمولای نو واعظي نه دعوت والے نو بیا په هیڅ د مسلمان ستاسو ذمہ داری چې د منکر سره بغض ساته منکر سره بغض مه ساته ځکه کله منکر نه نفرت وکړ په هغه د هدایت دروازې بند کړي ایون نفرت به کافر نه هم نه کېږي د هدایت دروازې به بنديږي عزیزانو په دغه ملک کې چې و د خلک تاسو خبر کې لولې چې د مسلمانېږي زیات تر خلک چې کوم مسلمانېږي هغه په بیان نه مسلمانېږي اپ دعوت نه مسلمانېږي اپ کنيسکول نه مسلمانېږي هغه د خپل یو قریبي مسلمان په کردار مسلمانېږي ماته یو کس راغی سپین غټ انګريزو ټلیفون وکړ و زرا اعظم جی اسلام متعلق سره محترم فلاني ټایم راش راغی نو وایي چې اسلام قبول غواړم نه ماته ولې قبول غواړي وجه یعنی تا د چا دعوت درکړې دي تا په اسلام کې څه خیر کتلې دي ته د مسلمانانو نه متاثرې وایي یو ایجپشن خزه دا دغه کمپنی ده زه پاغه کې ور سره کار کوم نورم کسان دي نو بلا ډیرو امریکایانو سره مې کار کړی دی بل ځای مې کړی دی خو دا خزه
چې 12 بجې شي نو موږ لم چټي را کې لنچ بریک وای ورته سوې ورته نو 1 غنټه تر 1:30 بجې پورې زموږ چټي نو موږ خو لنچ لاله شو خو دا خزه د خپل دفتر کې وی شاته یو بل ریټایرینګ روم دی هغه ته ورشي نو ما سو وارد او کته دا مونږ کې مسپخین د مانزه وختي مونږ کې بل وې دا تاسو کوم مذهبي تهوارونه چې دي اختر روجا وغیرہ وغیرہ نو دا لوم بنه خزره زما باس چې دا مونږ له گیفټونه راکړي نغدي پیسې هم راکړي اسه گیفټونه هم راکړي نو یې ماته تاسو کو چې دا رس شي دي وی هغه وایي دا زمونږ رمضان میاشته دا زمونږ اختر را روان دي دا زمونږ شب برات را روان دي نو په دې وخت کې د الله مخلوق سره احسان کول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیم دی او وکله اسیم مونږ له توفیق والی راوړي را سره نعمت ته وی چې دا تاسو ذاتی عمل دی نو دې دا ذاتی عمل نه دی دا د الله او د پیغمبر حکم دی دا هغه تعلیمات فالو کول دي نو وې زه د خزنه دومره متاثر شوم چې ما دې ته وی چې مسلمانې ګم تماته اسلام متعلق نه دې سره خوراته وی بیا مې ورته وی چې زه لګ نور ذکر کول غواړم نه بیا راته وی چې دا ټلیفون نمبر والا زمون شیخ دې غسر رابطه وکا نغدر ته ټایم درکې اوس عزیزانو ما وې دا خزا مولانا عبد الله سیوی وې کوم خزا چې پشان درابع شي کوم خزا چې پشان درابع شي ناری نه د ټول جهان ته نه قربان شه او بابا فرمائے درشتنه ارتنه تر یوې کوخه درشتنی ارتنی تر یوې کوخه صدقه شسل بی دین نارینا نو دا چې خزا دا یقینا قابل تعریف خزا ده صحیح ازمونږ سړی یقینا قابل مسمت سړی ځکه چې زماده کردار د وجه څوک متاثر نشه متنفر شه زماده کردار د وجه د محمد رسول الله غو شخصیت د خلق متنفر شه زماده کردار د وجه د الله د بهترین دین نه خلق متنفر شه او متنبی یو ډیر عجیب شعر ویل دي فلو کان النساء کما ذکرنا تاسو متنبی وای کنه وای نصاب کېشته شکر دې شنيشته فلو کان النساء کما ذکرنا لفضلت النساء على الرجال متنبی ذکر کړي د سو زنانو د کردار اخرنه شعر ویره فلو کان النساء کما ذکرنا که خزي دغسی لکه چې دا مونږ ذکر کړي لفضلت النساء على الرجال دا چې خزي د دې مرتبه په سلو ډیره بلند ده ولې څه ذکرو فالنساء څه ترجمه ده ډیر مودوشن بستان به راکړل صدر صاحب نو میرا ده امیر محمد مولوی میرا کړی ده وليس الذكر كالانثى الله فرمائے فلما وضعتها قال رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى الله فرمائے حنا سنو حنا د عمران لور د پلارم نبیو د بنی اسرائیلو پلارم نبیو د بنی اسرائیلو الته قبر ده صحیح نو په قبر باندې کده لګیدل عمران النبی علیه الصلاۃ والسلام نو د عمران خزر حنا هغه نظر چې والله زما د خېټه کم بچي دي دا به د بیت الله د خدمت لپاره وقف شي فلما وزغتها چې کله دا اوزګول قال رب اني وضعتها انثى قالت نال ته موږ ورته لفظ ولیکو تاسو یې کړه تاسو قرآن څه لیکل انا یې څه لیکل دي دا څه مسله ده ورته صرف لیکلو باندې به یقین نه ساتي او بهر خارج تر او واسه دي ځای بلی کی قالت حسرتا وتاسفا حسرتا وتاسفا چې رب اني وضعتها انثى مونږه دا تعصب په بنیاد باندې یاد تعصب نه تعصب یا اسفا ولا یوسفا اسف تعصفا وحسرتا مونږه ملتوو الته حسرتا وتاسفا چې خدای ذکر کوي نو دا او مای ګاډ سو او مای ګاډ I missed it خبر ختم شو معنا مس شو فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى اسفا وحسرة وزما پروردگار او مای ګاډ دا خو جنای پیدا شو ما خو پلیج در کړی دی چې دا به بیت الله خدمت کوي
وانه لا يحرر للخدمه الا الغلمان. د عبادتګاهونو د خدمت لپاره خو تحریر د چا کیږي؟ د غلمانو، د لکانو کیږي. والله اعلم بما وضعت، الله تعالی علم پاغه باندې کوم دیزی ګول چې جنای دا. والله اعلم بما وضعت دا جمله معترضه ده، دا جمله معترضه ده. والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. وصلی الله تعالی دا جمله معترضه په دې انداز باندې راړه د حنې د تقریر او د بیان په میس کې چې دا څه ونه ویل شي. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى. بیا بدا د آیت رستنی حصوم مقال د حنې ولسی، دا مقال د حنې نه دی، دا مقال د چاره وليس الذكر كالانثى. چاته چې یاد دي سلف صالحین خو بلاد ورنست. وليس الذكر كالانثى، او نه د هر ذکر په شان د انثى ما هو دي. دا څه نشي ویلې چې نارینه په شان د خزې نه دي، نرخزي ټول. یا خو معنا دا ټول نه نرخزي دي. وليس الذكر كالانثى، او نه د هر نارینه په شان د ما هو د خزې. درشتینه ارتنه تر یوې کوخه په زرګونو نارینه دا د مریم د کوخه برابر نو الله تعالی وليس الذكر كالانثى. دا څنګه چې نارینه په شان د خزې نه دی، هر نارینه په شان د دې خزې نه دی، هر نارینه په شان د دې خزې نه دی. وليس الذكر كالانثى. نو متنبي څه کوي چې فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. درشتینه ارتنه تر یوې کوخه صدقشا سلبی دین نارینا. الله تعالی دې زمون خزي کی ټول امين وای، او الله تعالی دې زمون سړی کی. بدقسمتی دا چې دې دور کې سړی پیدا کولو مشکل دی، خزه پیدا کولو مشکل دی. نہ ہر زن استو نہ ہر مرد مرد، نہ ہر زن استو نہ ہر مرد مرد. خدا پنج انگشت یکسان کرد. ہر سڑے سڑے نہ دے ہر خدا لکه هر ګوته ګوته نه ده. ګوته خدا ټول دي، فرق ګوته کم کار چې دا ګوته کول شي دا ګوته نشي کوله، او کم کار چې دا ګوته کول شي نو ټول نو متنبی سے کہو بے چې فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. که خزدا سے ویل کما چې ذکر وکړو نو داسې زنانه پناره نو باندې ډېر فضیلت او ډېر برتری او ډېر پریارټی لري. نو حضور پاک فرمایل مر عاملکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. دې نارواونه نفرتو کا ناروا کوونکی نفرت مکوا. کله دا خو درابطي دروازه ور سره بند کړه، ور سره درابطي دروازه. ما مرګورته یو حدیث عبد الله بن مسعود سے رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کړي. دغه یو کثرانه معنی تپوسو کو ویجی زما په گاوند کې مسلمانان نشته. نو کله کله مونږ کور کې زمون کلچر دی چې څه شی پوخ کو اوس خو خلک ټول ځان لشو انډیویډوالزم او انفرادیت پسندی په زور شو. نو خلک ځان لشو کني. زما یاد دي چې په دې کورو کې به پخله وشو نو به په کې زیاتې واچولې لګه شوریا دای کارولېږي لګه شوریا. ادا حدیث تقاضا هم د ابو ذر ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې غوخه پخې او په کې لګه زیاته کې گاونډیان لوم لګي ورکی لګه شوریا. ځکه داغه کور ته به بوې زیر تړکې او داړي به وسني. دا کور ته به تړکې بوې زی بچي ورته جاړي چې موږ لم داسې خوراک پکار دی. نو حضور پاک ورته ابو ذر لوګون دی وبو پکې زیاته کا دی گاونډیان لوم ورکی. تر اوسه دا سلسله روانه اوس تقریبا صحیح. نو بار تقدیر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جناب رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام نے تقاضا کئ چې دا الله پیغمبر ما تداو خیا چې زبکل په دې مطمئن کېږم چې ز خسړې صرف په داو خسړې نه مطمئن کیږي چې سړې دا ولې زما غو خسړې بل نشته. نه چې زه په مطمئن شم چې واقعي ز خسړې یم. یا سبحان الله د خدای پیغمبر صلی الله شان لري. څومره مختصر غو نه پیمانه او میجرمنټ ولور کې چې دا میټر والا بس دا ځان ته ولګوا
ار یو سړی دا میټر ځان ته ولګي چې اذا قال جيرانك قد احسنت فقد احسنت واذا قالوا قد ساعت فقد ساعت وچستا گاونډیان وای چې دا سړی خسړی دی نو یقینا ته خسړی اسی گاونډیان دی وای چې دا بد سړی دی بیا ته بد سړی یعنی دې باب کې بهترین کرایټیرین ستاد گاونډی رد عمل دی چې تا متعلق داغه کامنټس دي داغه تفسیر سره اوس گاونډي مسلمانانو کې دي شي او غیر مسلمانو کې دي شي نو چې کله ستا گاونډي وای چې دا خسړی دی نو بیا ته واقعي خسړی او چې ستا گاونډي وای چې دا بد سړی دی نو بیا وکینا زمونږه گاونډیان دي غیر مسلم دي ای باندې چا پته نشته چا شیطانانو په شکایت کړه دا ځان سلی ځکه ستا تړون د سره د نظریه او د عقیده په بنیاد دی څه بنیاد دی د نظریه او د عقیده په د نظریه او د عقیده تړون د رښتې نه زیات اهم دی د پلار او د زوی د رښتې نه اهم دی د خزي او د خاوند د رښتې نه اهم دی د رور او د رور د رښتې نه اهم دی صحیح د مور او د لور د رښتې نه زیات اهم دی کم تړون د عقیده تړون دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یو صحابي نو جوان دی عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه دا غپلار حسین بالصاد حسین بالصاد مشهور صحابي دی پلار او زوی دواړه خو زوی نو جوان دی نو سکالو د ایمان راوړل ځوان لکه ایمان راوړل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم څخه پلار د کور ایستره پلار لوی سردار دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې هر وخت دار ارقم کې حضور پاک سره موجود دي او پلار انتهایی جنگیاله سردار انتهایی سخت مزاج سردار چې هر وخت جنگ ته بڑے والے وي هر وخت جنگ ته بڑے والے بس څو وخت به خبره کول نو به مټه راخلي حسین رضی الله تعالی عنہ بوډا سړی تور ورته وېزان ده راغ دروازه والا د دار ارقم یا محمد افتح الباب محمد صلی الله علیه وسلم دروازه کولاو دروازه عمران ته پته आवाज زما د پلار دی اتر پلار مثال معلومو چې زما پلار خو هر وخت د مرجو بسټه نشي بس بسړی را منډه کوي بغیر د جنگ نه د قتل او قتال نه بل څه کار نشته صحیح بس له فورن را پاسه پر توره د تیکی نه راوښته حضور علیه الصلاۃ والسلام سره دی ځای ودرې بل صحابي لاړو دروازه کولاو کړه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پلار اگر دنش نیک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر روان دي راغه دغه تکیناسته حسین هغه داسې پوزیشن وارسته او تورې داسې ونیسه او د پلار باندې کنسنټریشن کوي مرتکز د پلار باندې نظر چې چرته دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف څه حرکتونه کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې ذکر دنه هر څه ایکسپیکټډ دي د مزاج ده صحیح حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی بیگا په دې کور کې تنها پروت وی ما وی څه خبره خدا چې دا خلق د محمد رسول الله لپاره خپل کور پریدي دا خلق د محمد رسول الله لپاره خپل پلار او مور پریدي دا خلق د محمد رسول الله لپاره خپل د خانه او د نوابای ژوند پریدي وی ما په خپل زوی سوچ کو چې سور ناز او نغم کې می پالل شاهزاده غو ژوند دي تیرو او چې کله ستا کلمه وي اما ور سره سختي وکړه وی ماته بابا زنارم زستا کور کې نور نه پاتې کیږم دلته کله ډوډۍ وی کله نه کله په دور دینه هری تیر شي ستا مرګتیا نه وی الله تعالی زما ذهن کې واچو چې دا دین بر حق دی لہذا زرا غلیم ما ته کلمه وایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاس پلاس کې خود وی وایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دلته د کلمه وی دی خو د عمران نوجوان ورمنډ کړه خپې ول خپل کړي حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی دا ایمان دی عمران ضرب المثل دی پلار چې په هیڅ د کافر را دن نشو د په اراده نو په چې خیر اراده ده که بد اراده ده ستړي مشي ورته نه دی کړي بلکې قتل ته تیار ولار دی کده سه حرکت وکي خو چې کله د عقیده او نظریه قبول کړه د لاس په ځای ول خپې خپل کړي نو زمونږه یعنی څنګه ز بیا دا ویل شم چې دا مسلمان ما سره په عقیده را شریک دی زه لګیم له خپې وام زه لګیم له وینس کوم زه لګیم له په حق باندې قبضه چوم څنګه ز ویل شم چې دا سړی ما سره په نظریه را شریک دی زه لګیم د خپې راخم د دې زتونه تار کوم پته ولګیدا چې دا ز غپ لګوم ځان لم دوک ور کوم د مرګرو لم دوک ور کوم خدای لم دوک ور کوم پیغمبر لم دوک ور کوم نو الله تعالی فرمایي کہ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا
د صبر استقامت مظاهره کوي وصابرو دا تلقین کوي یو بلتا یادوي دا سبق چې تازه خای داشتن گردا غهاجه سینرا تازه خای داشتن گردا غهاجه سینرا گاه گاه باز خای قصه پاره نرا کته دا غواړي چې دا شعر په قلب او دماغ کې تاسو یو بلته یادوي وذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت عام مفسرين وي إن شرطية ده يعني آغاز بيان كوا كفايدة وي ده بيان فذكر إن نفعت كفايدة وي ده بيان ما مرګرو توي دا إن په معنا ده اس تعلیلی ده چې فذكر إذ نفعت الذكرى بار بار بیان کوا دا موایا چې بیان فائدہ نه کوي دا فائدہ کوي زکه چې بیان فائدہ کوي زکه نو فائدہ خو نه کړه دا دومره خلکو ته بیان وکړه ایسا سر په ونشه تر څه پتر ممکن نه چا باندې شوی او کې هغه باندې هیڅ چا باندې اثر ونشه په یو کس باندې ستا خپل سبق خو تازه شه ستا پر دماغ ته ډیکټیشن خوشه ستا عقیده مزید قوي شو تا ته خو فائدہ درکړه نو دا سه موایا چې د خیر خبره دا فائدہ نه ورکړي فذکر ان نفعت الذکرى ان په معنا ده دا استعلیلیه ده چې فذکر اذ نفعت الذکرى ځکه چې ذکرى یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا د صبر استقامت مظاهره کوي وصابروا یو بل تدا تلقین کوي ورابطو یو بل سره جوړ ساتي تړون ساتي رباط او تعلق ساتي واتقوا الله شروط ایمان لا انتهای تقوا باندې یو تختور ته ایمان لګوا بل تقور ته تختور ته د تقوا لګوا او صلی الله تعالی فرمای نتیجه په خپل ظاهر ده چې واتقوا الله الله نو یریگا لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ دا لعل په معنا ده لیکي ده لعل په معنا ده لیکي ده لیکي تفلحو دې د پاره چې کامیاب شئ ممکن ده چې تاسو کامیاب شئ اوس له داسې نسخې ورکې ممکن ده چې ته جوړ شې دې دوايي سره دا سره ډاکټر ګولای خو نه ده چې یا بل سرخ شي یا بل سرخ نشي صحیح دا الله ګولای راته اخرى سر دې خده الله تعالی وی لعلکم لکی تفلحوا دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ دیو جن ابن عباس وی چې لعل وعصام الکرام تحقیق ما مرګرو ته ابن عباس دا قاعده دا د قانون په کتاب کې هم امپلیمنٹ ده د قانون کتاب کې لفظ راځي مې ام ای واي څه راځي ام ای واي مې د مې په انګلیش لغت کې معنا کې دي دې معنا possibility کې دي شي خدا مې چې کله قانون په آرټیکل کې راشي بیا په قانون کې possibility نه قانون کې د امکان خبره نه قانون کې شور او یقیني خبره قانون کې شور او یقیني طور د مې معنا یقیني طور نو الله تعالی وی لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شئ او کوم آیات کې ملوستلو د سوره الحج الله فرمایا یا ایها الذین آمنوا ایا ایها الذین آمنوا اسجدوا واركعوا یا ایها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سلور شيء الله تعالی ذکر کړی دي چې او ایمان والو ارکعوا رکوع کوي واسجدوا سجده کوي وعبدوا ربکم د خپل رب بندګي کوي وافعلوا الخير د خیر کارونه کوي سلور کار کوي رکوع کوي سجده کوي عبادت کوي بندګي کوي د خیر کارونه کوي لعلکم تفلحون یقینا بکامیاب شئ اوس الله تعالی د خیر یو جامع تصور مونږ ته خود د ماحول مطابق چې کله د خیر جامع تصور داوي چې التا په خیرات کار نه کیږي التا په روزه کار نه کیږي التا په نفلی منځ کار نه کیږي التا په ختمونو کار نه کیږي التا په تلاوت کار نه کیږي الله تعالی فرمایل ماحول به پیژنې وجاهدوا فی الله حق جهاد الله تعالی فرمای مجاهده کوي فی الله نو مفسرین خو ورته مقدر راو بس چې دا به حسب المضاف ده تاسو شه
بحسب المضاف ته وجاهدوا فی سبیل الله. وجاهدوا مونږ هر ځای مضاف محذوف نه هر ځای خبره په مقدرات روانه. وجاهدوا فی الله. الله تعالی فرمایي د سبیل دا واسطه ته هم ختم کا چې نیت خالص شي. د سبیل دا واسطه ختم کا چې نیت خالص شي. مجاهده الله کې کوا. مجاهده کې کوا الله کې. اوس دا الله په ذات کې تعریف نه بالکل حقيقي نه بالکل هي کېږي و شابوله نه کېږي. تعریف د باری نه بالکل حقيقي نه بالکل هي. نجاهدوا فی الله د خدای په ذات بس تحقیق کی ذاتیات او ماهیت ته معلوم شي به تعریف بالکل ها بالکل هي وکي. وجاهدوا فی الله نو معنا دا مجاهده کو خالص د الله ذات کې معنا دا په مکمل خالص نیت سره. مکمل خالص نیت سره چې نیت خالص د الله لپاره اس خلش ور سره پیدا کوا. اس اختلاط ور سره د بل شی م پیدا کوا. اډلټریشن دا قانون کې هم جرم دی. په پټرولو کې چې د خاورې تیل واچي دا شرعاً جرم دی. پاکستان کې نه بلې دنیا خبره کوم. پاکستان کې نه دا بلې د محاسبه دنیا خبره کوم. چلته کړي بیړه دي غر کړه چې سورې د غټري ټول مرغه د لاړې او کبي نه ولې پتی نو بس اچل ست غټري نه لاړې تا ټول مر فراډ کړي. ته کته ورته بیا انجیل په سر کې چې ما د خدای وایي په نوم بيزل کړي هغه وایي نو امپاسبل. صحیح دا ست عادت ته دا ست خوې ده. علت لار شي خو عادت مزید سړی نه باید نه کاندي بدل عادت څوک. بابا عبدالرحمن فرمایي علت زی عادت چرته زی. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا سمعتم بجبل زالغ المكان فصدقوه واذا سمعتم برجل زالغ الخلق فلا تصدقوا. چې کله تاسو واوریدل چې غر د خپل ځای خوځیدل دي. حضور فرمایي erosion is taking place. جیوغرافي کې په جغرافیه کې هغه وایي erosion is taking place. کله کله دا غرونه چې داسې الله خوځي صحیح نو یو غر داسې مخفلوان دي. صحیح بالا کوټ بالا کوټ اذا سمعتم بجبل زالغ عن مكانه فصدقوا. حضور پاک فرمایي erosion دا یو نیچرل عمل دی. یو فطری عمل دی روان دی. غر خوځي دی یو ځای نه بل ځای ته. واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا. خو کچالر ته وی چې فلاني خوې بدل شوی دی ان شاء الله به ګورو وی چې ته بدلی یا 19-20 فرق به پکې راغلی. تجربه شوی 19-20 فرق به پکې راغلی. نو عزیزانو بابا عبدالرحمن فرمایي چې علت لا سي عادت نه زید سړینا خدای دې نه کاندې په بد چار عادت سو. الله تعالی دې مونږ له بد عادت نه راکې. تاسو ټول امين وایي. عرض میں کو استاد خدمت کی چې الله فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاد. مجاهده کوي د الله په ذات کې یعنی خالص الله لپاره اخلاص نیت سره حق جهاد. اوس په دې باندې مې اکتفا وکړه چې وجاهدوا فی الله دغه اخلاص کافی دی. الله تعالی وایي دا اخلاص دومره باریک شی دی چې ستا به 100% یقیني ما کې اخلاص پیدا شي بیا به نه ذکر داریا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اخف من دبیب النمل. داریا په عمل کې داسې پیدا کیږي لکه سور نری میږي چې پزمکه باندې ګرځي د خپې کشي ډیر باریکی چیز یو آله نشرانی وړي. یو آله یو ریکارډینګ آله د دې نری میږي د خپې کشرانی وشي وای زکه کشي دومره باریک دی چې د آله په اپروچ کې نه دی. حضور پاک فرمایي ریا د مسلمان عمل ته د دې کش نوم زیات په خفیف او په نرم انداز را نوځي. نو دی وجه فرمایي چې وجاهدوا فی الله حق جهاد. مجاهده کوي د الله په ذات کې نه الله لپاره حق جهاد. او د هی دا ضمیر ما تاسو ته وی چې د دې مرجع دوه دي. یو د دې مرجع دوه دي. یو خو معنا دا حق جهاد الله حق جهاد الله او دویمه مرجع دا حق جهاد الجهاد. حق جهاد اضافه لشيء وجاهدوا في الله حق جهاد. نو سپتو لګی دا چې شور کوا کلم په دې منازګه ما کې ډېر اخلاص ته الله بس دا خبره چې وکړه بیړه دغه تغیر کړه چې داود وی چې ډېر اخلاص سره خالص الله لپاره دا کار کوم. نو که خالص الله لپاره کې دې ځکه الله تعالی په کار کې ذکر دې درسته دا ذکر چې لوګ الله لپاره نه کوي استابه او بس دی وجه الله تعالی وجاهدوا فی الله پس متصلا حق جهاد. وجاهدوا فی الله حق جهاد. اوس
پات شو دا خبره چې jihad څه شي دی صحیح نو ان شاء الله نیکسټ جمعه تاسو ته د تلو مخکې وایم چې jihad په 14 انواع ده سو په 14 انواع ده نو پاره باندې بلک ځان پوي وای پای بلک ځان پوي وای څه عزیزانو مسله دا ده چې بنیادی خبره هغه دا ذکر التیم نو دوی راشي ما تاسو ته ذکر وکړ وای تجي او فتوا ورکا او د فتوا ورکم وای چې دا خودکش حرام دي وای چې دا خودکش حرام دي نو ما ورته مې تاسو ته پته چې یو ګلوبل مفتي امریکا کې چا خودکش کړی نه وای نه امریکا مې چا خودکش نه مې تاسو خیال کوئ دلته چې ما باندې فتوا ورکړي شابه دلته شروع کړي صحیح او مې به مداله چې هغه کوم علاقه کې دا کیږي هغه ما مفتی مني ای ما پیژنم نه په کزه فتوا ورکم نو دا هغه اثر سره دویمه خبره او ورته کوم دریمه خبره وایم دریمه خبره دا ده چې دا خودکشي دا چې کله شروع کیږي نو یو سړی یا یو طبقه د مجبوریت انتها ته رسیدلی چې هغه تا یو دیوال ته ودرولي نو چې دیوال ته ودرول نه خاصه مړیږي هغه ویراغه په دې بل طریقه ځان ورکا ما باید چې مونږه دا ایشوز اډریس کو چې مرګري استا مشکل سره سمر مشکل سره ستا مسله سره ته ما دغه مسله حل کا فاونټین باندې لاس کیدا ما ورته مې تاسو د الوپیتیک علاج ولا مکوي آیورویدیک علاج ولا کوي د دې علاج درې طریقې دي یو ته هومیوپیتیک یو ته الوپیتیک انګریزي باندې یو ته آیورویدیک د جړی بوټیا آیورویدیک اوس هر چې الوپیتیک دی یا سبحان الله آی خدای له 750 ملي ګرام ایواکوین درکې 750 ملي ګرام چې دا اخره چې د بکټیریا بیړه غرقه کی نو د بکټیریا بیړه غرقه کی خو په سایډ باندې یا په لیور باندې د اثر کی یا د په کډنی باندې اثر کی وای د کډنی درد شروع شي په لیور باندې اثر کی وای د لیور درد شروع شي نازیدانو ما ورته ما آیورویدیک علاج شروع کړي آیورویدیک علاج کې هغه بیا داسې کوي په آیورویدیک علاج کې چې هغه د جړی بوټي والا حکیمان صاحبان یا حکیم صاحب ناشته زستا ایڈورټایزمنت کوم څه نه دی وښه دوله پیسې ورکړي دي چې زما ایڈورټایزمنت وکړه صحیح هغه بچا التناس درته برازوي وي بس جیوی هغه باندې خدا خلق را ماتي او جړی بوټي ټکای او بس پیسې ته اخلي نو ما ورته ما تو شروع کاغه لړشا سود بدري دی یو کتاب وایا صحیح او ما تو یو چوکي کې نه ټکاوا صحیح او ما دا وایا چې د مرګ نه علاوه په دې دوايي کې د هر یو شی علاج دی صحیح نو اخر به مریض به یا جوړیږي یا به نه جوړیږي نو که جوړ شو نو ورته وای چې ما خو تاسو ته ویلو چې دار شی علاج پکې دی او کومل شو نو ورته ما خو استثناء ذکر کړی و چې په استثناء د مرګ د هر شی علاج په دې دوايي کې موجود دی او ما پته بیا نه لګي نازیدانو دا آیورویدیک والا حکیمان د اصل کې منبع ته ګوري سورس ته ګوري چې دا بیماری پیدا شوه رسنه ده یعنی ستاسو سر خوږي صحیح الوپیتیک والا طرف څخه وای والا ټاینال 500 ملي ګرام دو ګولای واچو نو په ځای جوړ شي پین کلر دی ناغه پین خود له کل کی لکه سړی چې B52 راخلاص کی صحیح یا مزل راخلاص کی نو علاقه ټوله روانه کی ناغه سر درد خود له ختم کی خلان دی بلا تبايو کی په لیور دی اثر کی په کډنی دی اثر کی په پتا دی اثر کی په بل شی دی اثر کی دوی له چلار شي او دوی توای چې ما سر خوږي نو دوی یا نه بدون شي یا تا ته وای چې د معدې کیفیت د څنګه دی د موتیازو کیفیت د څنګه دی موتیاز چې دا زړه راځي که سپین راځي صحیح نو دوی هغه سوکس معلوم کی نو طالب سبل ماجون در کی چې هغه شی اصلاح شي ځکه دا سردرد هغه افټر ایفیکټ دی دا سردرد چې باندې راځي دا د هغه افټر ایفیکټ دی دا ډایرکټ ستا بیماری نه ده ډایرکټ بیماری د بل شی ده نو مال تا وي ته ما خدای ته وګورئ دا آیورویدیک علاج شروع کوي په جړی بوټیا خلک دا کار ولې کوي صحیح نو ما کړه هغه شی علاج وشو دا دنیا به د امن او امان کې حواله شي او مې دا خبره چې جی راځي ولې یې مړې دو سره او د تباہی سره او د بمبارای سره د سره چرته د مسلې حل خو ما چرته دنیا کې کتل نه چې دې سره مسله چلتا حل شوی دا ان شاء الله آینده جمعه مزید تفصیلات استاد خدمت کې واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین